زر هغه پاکستان نه یو ولی الله په سر باندې پټکې نه وي نه به ګیره وي شیخ الاسلام مولانا محمد تقی عثمانی سے مدظ اللہ العالی هغه یو کتاب کې ما خپل دایو لیدل هغه چې مصر ته لاړم مصر کې ما وی چې د مصر د مفتی اعظم سره ملاقات کوم مفتی اعظم کو مصر وړل وی اسلامي ملک کې دای مفتی اعظم وړل وی سړي وړل وی عالمي جهید خلک نو یې را ټیم وامست چې مصر د مفتی اعظم سره فلانی وقت اسلام ملاقات چې کوم نه او باید کو ترازی دای وړل مصروفیات دي نو دا د پر خاص ټیم ولا ورکم ناوې ځان ټیم لاړم چلاړم مکه ناستم ډېره کې کېناستم نو باندې کې یو سړی راغی نو دا سرپور سره ګیره وبرېدې نو کلین شو پینټ شرټ چې کوم دی اغوستو زما مخې ته داسې کېناست ویې ما ورته ویل چې زما خو ټیم اغوستی د مفتي اعظم مصر نه نو هغه راله خبرول پکار دي چې هغه سره زه ملاقات وکړم نو هغه ویل چې د مصر مفتي اعظم خو زما ګیره نه وه برېتې نه و پټکې نه و جامع سنت لباس نه و ما ورته ویل چې زمونږ د پاکستان مفتي اعظم خو داسې نه وي چې ګیره هم نه وي او دغه هم نه وي هغه ډېر مزېدار پټکې والي ښایسته ګیرې سنت لباس وي او داسې نوراني سړي لوی عالم وي هغه وایي چې تاسو د پاکستان عالمان او د پاکستان خلق موږ پورې خنداګانې مه کوئ په پاکستان کې د سیاسي علما چې کوم په میدان کې ولاړ که دا نه وي نن به د پاکستان مفتی اعظم داسې وي لکه ماته چې ګورې نه به ګیره وي نه به پټکې وي او نه به سنت لباس وي شیخ الاسلام مولانا محمد تقی عثمانی سے مدظ اللہ العالی چې وړل وی عالم دی او یوازې د عجمو کې نه بلکې عرب علما د هغه نه ډېر زیات متاثره دي نو هغوی چې ما په زړه زړه کې مولانا فضلالرحمن صاحب ته دعاګانې شروع کړې چې خدای چې دی موجود دی زموږ دا ګیرې او زموږ دا پټکي او زموږ د دیني شناخت دا چې کوم دی د دغې محنت د وجې نه چې کوم دی را بچ دي او د جهاد د وجې نه